بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره اهمه مسله لړۍ دي، ډیره جوته عجیبه مسله ده. یوه دا مسله مفتي صاحب وړېدو چې په دغې ټانک یا محاذات کښې یوه داسې مسله راپېښېدو چې د ښځې او د خاوند په منځ کښې معامله وه. منصفونې ورته خوښ دي، منصفونې فیصله ورکړې دو د جلکۍ په لور ته چې صابون اته جلکۍ وه دوا نوی خاوند ورغوړه د شپږ میاشتې پوره که چیرې تو وده کړه، مطلب پیسې چا ډېر کړې د خاوند تو یې رسوې، چې نه وي د پیسو ته د خپله جیپه هم د خاوند ته ورکوې، خو ښځه صابونه خلوصه دو تعلقات دو صابونه خاوند ورته غوړه. خو دغې مسئلې خو نه بیخي دا خو سړي زړه ودرېږي چې دا څه خو دا انسانو که چیرې په دا لږه شمېري و چې مفتي صاحب ډېره هم او ډېره نازکه او داسې منصفون دي الله د دې تباه کړو. دا خو د شریعت ډېر غټ انسلټ دی هلته کېدی. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتي صاحب الله پاک ته په جزای خیر وکړي، خیر پاک ته په دې مجلس کې خیر برکات وشوي. حقیقت خبره دا ده چې دا اهمه کیسه ده چې کوم ملکون دي مشرون دي دا د سترګې ستوري دي او دا د خپل علاقې د ملک دا معزز افراد دي. صحیح. خو البته ځینې کیسې داسې وي چې خامخا ترې پوره د دې د ذهن نه ورسېږي، د هغې تعلق د شریعت سره وي، د علم سره وي. تو خبره وکړه، حقیقت خبره دو الله پاک هم دا د تیرې زیاتې خبرې نه وسوتي چې دا اهمه کیسه ده په خپل ځای باندې چې څومره هغه ورته وایي حساسیت نظر کولی او یا ظلم د اسلام سره د شریعت سره. حقیقت داسې دی ته خپل سوچ وکړه. مطالعه کړی و چې یو د خدای پاک په چاره کښې ورته نه وایي، یو د بجلۍ په تولینه کښې ورته نه وایي. د بجلۍ تولینه د جسماني واقع د الله پاک په شریعت کښې چې ورته وایي ایمان د کله بالکل نازکې خبرې دي. مفتي صاحب ته تو چې کیسه وکړله تعلق خاوند بالکل د ضرورت په ټیم کښې ورکولی شي. دا دی د دغې دپاره چې د ضرورت په ټیم ورته تعلق استعمالوي. خو یو اهمه خبره دا ده چې تعلق یو واقع کوي په یک یو درې تعلقونه نه ورکوي. دا کبیره ګناه دی چې ته په یک یو درې تعلقونه ورکوي. او دا ټیک خبره ده چې ته تعلق خپل هم ورکولی شي، ته د تعلق اختیار بل چا ته هم کولی شي، یعنې سره خاطر تعلق وکړي. او داسې هشته دی چې علما ته پته ده چې ښځه ته هم اختیار کله کله ورکولی شي چې اختیاري طلقي نفسک ان شئت نو امرک بیدک. دا ټول جزئیات فقها اخیستي دي. خو قابل افسوس خبره دا ده چې د کومه کیسه مخکې راوړله چې اول خو تعلق چې کومه ښځه ته میلاو شي په هغه بعد دو عدت تېروي. 3 میاشتې اوس په هغه کښې په اصطلاح کښې عدت ورته یایي. او د میاشتو خلک کې دا راپېژني چې کله څوک خاوند وفات شي د کومې ښځې بیا هلکه چې څرنګې 4 میاشتې لس شپې کښېني داسې و دا زنانه 3 ماهوارې 3 جمعې چې دې ته وشي دو دره کښېني دغې ته عدت یایي. په د هغه صابو په تعلق نه اوسې په صابو په میاشت په شل شپې چې نه نوی نکاح کولی شي نه مطلب نوی چیرې کولی مفتي صاحب. د انسان خو خپل عادتونه وي. داسې زنانه شته چې هغې ته په میاشت باندې نه وي ماهواري، یا هغې ته په 2 میاشتې نه، یا داسې کېدی شي چې په کل نه بعد وي. نو یو چې په دې دا شک یې شی دی چې تېرې صابونه و دوا نو دا ډېر حساسیت دی. دا غټ ناجایز دی، ډېر غټ ظلم دی او ډېر غټ ناروا خبره ده. ناروا خبره ده. مفتي صاحب که چیرې دی دا ټکی چې پرې کړی دی چې تېرې صابونه و دوا که چیرې دی د خاوند نه د تعلق اختیار خستی وي او تعلق یې استعمال کړي وي، ځکه چې خستل هم ضروري دي، استعمالول هم ضروري دي. چې استعمال نشي بیا خو چار نه پرې وشوله نو بیا هم د زنانه 3 جمعې چې دې ته تر څو پوره نه وي شوي او که په ناسې اولاد و چې تر څو پوره اولاد نه وي شوی دو بیا انتظار کوي. بیا صابو ټکی دی نه وبسې نه شي صابو نکاح کولی، نه شي کولی. او که چیرې دی دا د تعلق اختیارات یې سره نه وي استعمال کړي ته اوس پټ سوچ وکړه بیا دا په حقیقت چې د دغې مخکې خاوند په نکاح شدو
ویست انسان چې دراخلي ویست سوچ وکي چې مفتي صاحب یو سړی داسې وي چې په خپل فیلډ شي خاطو شي دا تر مجرم نه تصور کیږي ځکه چې خو انسان دی د متونه غلطي کوي خو دا ډیره بیا نامناسبه ده چې د تو دا شعبان دو دا فیلډ دی نه دی او تو دا استعمال حکړه یعنی مطلب فرضونه لفظ شدا چې ته نه عالم یې نه مفتی یې نه قاضي یې نه د شریعت په احکام مې پوهې ته حکمونه لګاوې د خپل مرکې د جرګې د پوره له خپل مفادات پوره څوک حلولاوي څوک تعلقاوي دا خې تو اختیار نه دی دا ډیره یو ته هاي درجه قابل تشویش هدو قابل افسوس هدو مفتی صاحب ته دوی اندازه دوی نه وکسا چې پر دې خور لري یا د بل چا چې په نیکو حق شي وي اچھا ودی د سمجاولې د پورا یو ملت یا نیم ملت قتل هنه دي او دا چې مخشه و د شي او وی په پر دې نه کار شه اله په حقیقت شي دا خو اول درته وویل اله خو وی دا په پرای دغه عمر دا سکه دی شي چې لاس کولوي دا سکه دی شي چې شل کولوي دا سکه دی شي چې 50 کولوي او دا ټول عمر دی بیا د په زنا شي یو قسم ناجایز دا چای دا ماړې دا المینز دا ابداس دا دې دا اولاد دا خلغه شه د اجبار د عدالت چې د اجبار ولکه خلغه صورتینه دی اټه هدا شاعر درې تا بالکل دا مخدر تووید چې د بجلی په توهینه شغوته والل د الله پاک په احکامات شغوته والل دا ډیر زیات نوځي موږ د تو د دغه نشیس نه دا پیغام دی چې کوم کسون په فیصله کوي ډیر ښه خبره دو الله پاک ته نور همت ور نصیب کړي دوی جوړ خدای دا نور ور نصیب کړي خدای درخواست دی چې کله د دې د شرعي غا فیصله کوي نو خامخا د دې رجوع علماء ته مستند علماء ته کوي او دا مفتي صاحب چې سړي په ذهن شي چې په درې کونی نه دي کونی چې تر څو پورا په خله باندې الفاظ نشي استعمال یا په تحریر باندې نشي خالي په کونی باندې نکېږي بالکل فقها صراحتا لیکلي دي وركنه لفظ مخصوص وهو ما جعل دالا على معنى الطلاق من صريح او كنايه چې ضرور د الفاظ استعمالي شي یو د خاوند خلینا یا ایدای طرفنه بلڅو یو په لیک شي خالی په کونی ورا چاول باندې ها نه کیږي نو دا حساسه غدي دا حساسه مسلې دي د ژوندۍ ډېر زیاتې د خالی د 5 منټ سره تعلق نه دی یا د ویل منځ د سره تعلق نه دی د کولی سره تعلق دی د عمر سره تعلق دی مفتی صاحب د بیان د دمره تفصیلی حکم د مسالې بیانول مقصد دا دی چې ښه خبره ده چې څوک د دوی په میان شه صلح کوي جرګه کوي فیصله کوي دا ډیره ښه خبره ده باعث اجر چار حالو او کچیرې په دغه صلح کې تعلق د نکاح د عدتي شریع احکام اطلاق کوم خلق مستند علما نه وي اده د خشن لره ګرځي اختراز دا وکړو خپل په هروم کې ظلم مبتلا کوي په ګناینه شه ظلم مبتلا کوي ځکه چې ناجیز حکم نه لګوي او د دې له سره خواند او بیوی او سره نور خلک هم ګناینه تسخیږي لکه په شدت سره د شنه اختراز کوو دا میسج اماوله په چار دی دا شاید ریزیو تر وونده یو د کچنن صاحب مرکه جرګه کاروباري صورت یې اختیار کړی دی جایز نه جایز ته ډیر کم قتل شي زوی په زوی وخت ته نور هغه مسالې روشي ځکه چې نور هم څه استفتي روغلي دي چې په دغه صدا مو قتل کول ټي وی نه دغه ټلیفون وشو یې اوی فارغ حواله او هغه د کمال وکړ چې دوران یې ټلیفون وکړ ته کام ور وشو چې دای په دغه طریقه باندې ته فارغه کا نو الله پاک ته وکی چې خدای په پښتو ستاسو هرومنه وسی امين میخه د الله جل شانه په دا وینو کې اخلاص هر نصیب کو الله د اجر په روکو پروردګار کې د خدای په عمل ور نصیب کو